نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة الآية. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود وقال الطبي إسناد أبي داود حسن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وای. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. محترمو طلباء کرامو علماء عظامو، زمون چونکی د مناظره کورس او د تحقیق المسائل کورس اول ورځ ده. اولا یو څو خبرې د زمونږ استاسو د دې د درسي د حلق د ادب متعلق ستاسې په وړاندې عرض کوم چې څومره طلبا زمونږ د تحقیق المسائل له کورس درس ته راځي نو د دې شکل صورت به د شریعت غره او د سنت سنیه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موافق او مطابق وي. مقصد می دا دی چې بدون د امامین او بدون د رضا او د صادر نه زما درس ته به نه راځئ. ویښته به هم د سنت مطابق جوړوئ، پټکې به هم په سري، صادر به هم توکړئ. همدغه رنګې بغیر د کاپۍ او د قلم نه د درسګاه ته به نه رادننه کیږئ. زما کوشش به دی چې زه خبره او حواله او دلیل تاسې ته مکرر مرتين کم، 2 ځل درته زه خبره وکم چې تاسې ضبط کې راولئ، ځان سره محفوظ کړئ. ځکه العلم صید والقلم قید، من حفظ فر ومن كتب قر. بیا هم که 2 ځلو کې یو طالب العلم زما حواله او زما دلیل په خپل لیکلو کې رانوسته کتابت کې، نو مابادو کې به د ریکارډ نه ولیکي، ریکارډ سم کیږي. د درس په اختتام کې که د چا کم اشکالي کم پوښتنه وي د هغې به اجازه دي. په درمیان د درس کې به دا نه وي چې دا پوه نه شم یو ځل یې بیا ووایه. زه به 2 ځل حواله وایم، 2 یا 3 ځل هغې کې به یې لیکئ. که هغې کې مو نه لیکله مابعد کې به یې ولیکئ، یا به د ریکارډ نه ولیکئ، د ملګري نه به یې ولیکئ. او درېمه دا ده چې په ټیم به تاسو دلته حاضري کوئ. 8 بجو نه به لیټ کېږئ نه، ځکه ورځې موږ سره انتهایي اقلې دي، کمې دي. کوشش زما دی چې د ورځې زه 2 مسایل هم پکې راونغاړم، ولو که ځینې مسایل موږ ته مخې ته داسې پراته دي کوم چې موږ نقشه کې د میډیا په وړاندې پیش کړي وو چې هغې کې یو مسله په 3 ورځو کې هم نه حل کېږي. کوشش به مې دی چې زه 2 ورځو نه ورا مسله وانه ړوم، 2 کې راونغاړم.
او ځینې مسایل طولانی هغه ډېر وخت غواړي، نو په ټیم به راځئ چې څومره وختي شروع شي نو د سحر د وخت باره کې نص موجود دی، اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما امت ته د سحر په وخت کې برکت واچوه. د سحر وخت مبارک وخت دی، نو وختي به راځئ چې وختي دلایل مونږ ډېر ووایو، تاسې ځان سره ضبط او کتابت کې محفوظ کې رای ولئ. بله دا چې کوشش به زما دی چې د فروعي مسایلو په ځای اصولي او عقیدوي مسایل زه ستاسې په وړاندې وچېړم. لکه فروعو کې ځینې مسایل او احکام داسې دي اعمال چې هغې کې موږ سره نور امامان هم اختلاف لري، لکه مسله د رفع الیدین، مسله د قرات خلف الامام، مسله د تامین بالجهر یا د سر وغیره وغیره. نو د هغې په ځای موږ به د عقایدو مسلو ته ترجیح ورکو. کوشش به زما دغی که چېرته یو غیر مقلد په یو فروعي مسله کې موږ سره اختلاف لري، نو د هغه ته هم زموږ دروازې هر وخت کولو دي. د اصولو د شرایطو د ادب په دایره کې به راځي او هغه به هم انشاءالله موږ په دغه مسایلو کې مطمئن ګرځو. او چې کله د اصولي او عقیدوي مسایل اختتام پذیر شي، د هغې نه بعد بیا د فروعي مسایل دا به هم انشاءالله زیر بحث ګرځو. او دا کار چې کوم دی دا مونږ چې کوم د عقایدو مسایل زیر بحث ګرځو او غرض هم پکې حقاق د حق، ابطال د باطل، ضب و دفاع د عقیدې حقې د اهل سنه والجماعه ده، او مقصد عظیم پکې زمونږ رد په فرقو باطله و زایغه په دغې ګمراهانو باندې دی. نو دا کار داسې نه دی چې ګینې دا ناروا دی یا د مسلمانانو غیبت دی یا تشدید او تشدد دی، فرقه واریت ته هوا ورکول دي. نه، دا کار د واجباتو د جملې نه دی. علامه شامی او حاشیه د بخاری او ډیرو علماو د دیوبند هغې د بدعت 5 اقسام ذکر کړي دي: بدعت حرامه، بدعت مکروهه، بدعت مباحه، بدعت مستحبه او بدعت واجبه. بیا مثال د بدعت حرامه چې ورکوي وی لکه عقاید د 72 ګمراهو فرقو، د جبریه عقیده چې انسان مجبوری محض ګڼي او وی چې لا فاعل الا الله، د قدریه عقیده چې انسان مختار کل ګڼي، د مجسمه عقیده چې باری تعالی ته د جسمیت قیل لی، د مکان قیل لی، د جهت قیل لی. د معتزله عقیده یره خو چې دا څومره 72 عقاید عدو ورو سوا د عقیدې حقې د اهل سنت والجماعت نه دي، دا بدعت حرامه دي، په دین کې لوی بدعت دغه عقاید دي. د بخاری حاشیه او شامی ټولو دا لیکلي دي. په دې مفید السالکین کې په دې اواخرو کې په اقسامو د بدعت کې د حوالو سره ما دغه 15 اقسام ذکر کړي دي. او د بدعت واجبه مثال زمون فقها او شارحین د حدیثو چې ورګي وی په دې فرقو باندې رد دا د جملې د بدعت واجبونه دي. نو موږ چې کوم کور شروع کړی دی او دې کې کوم مسائل زیر بحث ګرځو، مقصودم پکې ضب او دفاع او احقاق د حق او مدافعه یعنی دفاع د حق او ملګرتیا د حق، اثبات د عقیدې حقې د اهل سنت والجماعت دی او رد په دې فرقو باطلو باندې دی. او دا مذهب د انبیاء هم و مذهب د صوفیه هم دی. امام معصوم رحمت الله علیه یو لوی مکتوب په دې لګولی دی چې د مذهب د صوفیه تعرض دی، عدم تعرض نه دی چې چا سره کار ملره خپل ذکر کوه خپل کار سره کار لره. لکه نن داسې وخت راغلی چې ډېر خلک داسې یو ځان یو خیرخوا ګڼي او کله کله به درته وي ته څه ټیکهدار خو نی او مړه دا خلک یو خو نه دی، کم کم سره به ته لګیای او دا ټیکه تا اخیستې ده او دا دومره علما چپ دي هغې ورته څه نه وایي
نو ستاسو کار دی ځان ته په زور کور ته شر وړي او ځان ته کار ګوري او دشمنان ځان ته ډېرې. نو دا هغه خلک دي چې په خپلم د حق نه ساکت دي او بل چاته مشوره په سکوت عن الحق ورکوي. یعنی خپل هم دا گردن او دا رقبه او دا سټ دی باندې یو ډېر لوی جرم دام بار کړی دی او تام مجرم ګرځي. په دغې فرقو باندې رد کول د جملې د واجباتو نه دي او د واجباتو حکم په خلاصه کې دانی شریف کې بتاسي چې کله مبتدیان وي او اول د علم دا سفر ستاسو شروع کېدل او نو په دې کې تاسو خلاصه کې دانی کې ویلو چې حکمه که حکم الفرض عملا لا اعتقادا. حکم د واجبو په شان د حکم د فرض دی په اعتبار د عمل نه په اعتبار د عقیدی. د فرض حکم سو په اعتبار د عمل کولو کې ثواب په نه کولو کې ګناه. نو په دې فرقو باطلو چې رد کې په صورت د رد کې مصابي ماجور عند الله تا ته اجر ملاويږي او په صورت د ترک د رد په دې فرقو باندې ماخوذ عند الله ګناګار معاقبي غاړه دې بندا فاسقي. نو رد په دې فرقو باندې دا د جملې د واجباتو نه دي. بیا اوله مسله چې هغه مونږ زیر بحث ګرځو نو هغه مسله د تبرک بآثار الصالحین ده او دا یو عظیم و بنیادی مسله ده او یو بنیادی اصل له پدې اصل او پدې نظر او پدې فکر کې څومره چې اهل سنت والجماعت مؤمنان دي دا ټول متفق دي ښه. یعنی دا یو اتفاقی مسله ده متفق علیها مسله ده مجمع علیها مسله ده بین اهل الحق و بین المؤمنین. مخالفت چې پدې کې د اهل سنت والجماعت سره کړي دي نو غیر مقلدین وهابیان ور سره مخالفت لري معتزله ور سره مخالفت لري بلکې څومره فرق ضاله چې دي لکه د دې زمانه شاعتیان یا د دریون بندگان وغیرہ وغیرہ مخالفت پکې دی لري. نو دغه مسله د تبرک بآثار صالحین او دغه اصل نو پدې ټول اهل سنت والجماعت د ائمه اربعو مقلدین خلف او سلف متفق دي. موږ دسه عقیده لرو چې هر ذات فاضل هغه ذات چې من الله غته فضیلت او شرف حاصل وي برابر ده کاغه انبیاء کرامی که اولیاء عظام وي نو دوی مبارکان دي الله تعالی دی ته برکتونه ورکړي د دې د زوات د برکتونو نه ډک او مشحون دي. د دوی لعاب لاړي مبارک د دوی لباس ثياب جبا ردا د دوی نعلین پړی د دې عصوا بلکې دا څه به وایم چې هر هغه شی چې د دې د پاک ذواتو سره ادنا تعلق پاتې شوی هر هغه شی چې منسوب او مضاف ګرځيږي د دوی د پاک ذواتو ته نه بس هغه الله تعالی د برکت نډک ګرځولې هغه مبارک دی. هغه ته اعتقاد عقیده د برکت ساتل دا ښه کار دی. هغه نه اخص د برکت کول اقتباس د برکت کول برکت ته حاصلول دا امر مستحب دی ثابت من السلف والخلف دی. دنیا حواله جات دی په دې باندې خپل مباحثو کې بارش ان شاء الله جی. نورستو خلق د انبیاء کرامو د لباس نه یا د هر هغه پاتې سیس د دې د آثارونه چې د دین یو سیس پاتې نو مابادو خلق دغه اشیاء د انبیاء او د اولیاء د برکت په نیت استعمالولیش
او د انبیو د اولیو لباس د حصول د شفا دپاره استعمالول دا جایز دي او دا ثابت دي. لکه مثلا یو امتی راپاسی، یو عاشق راپاسی، یو علاقه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه یا د هغې د کمیس ټوکړه یا د هغې د صادر څه اجزا څه ټوکړه یا د هغې مبارکو یو زلفه چا سره میلو چاته پاتې شوي چا سره موجودی، نو دغه جبه یا کمیس یا زلفه وغیره دا راواخلي ځان ته اوبو کې ووهي، بیا د شفا د حصول په نیت څکي، یا یو بیمار ته ورکوي په هغه باندې په نیت د شفا څکي. نو موږ اهل سنت والجماعت وایو چې دا ډېره ښکلې عقیده ده او دا د صحابو نه ثابت ده او دا د صحابه کرامو بلکې دا د انبیو عقیده وه چې هغې هم د تبرکاتو قیل وو. موږ به نص د قرآن کریم پیش کو. یوسف علیه السلام چې یعقوب علیه السلام ته قمیص رالیږي څه وایي؟ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي یأتی بصیرا. نو دا قمیص بعضې مفسرین د دې قیل دي چې دا جنتی قمیص. د موږ استاد صاحب شاه صاحب مرحوم فرمایل چې که دا جنتی قمیص وی یوسف علیه السلام به داسې ویلي چې اذهبوا بقمیص الجنه، دی خو اذهبوا بقمیصی زما قمیص یوسي. نو که دا جنتی قمیص وی چې دا کمیس کله مبشر بشیر زیری ورکون کې را روان کو د مصر نه کنعان ته را روانو، هغه یا په لاره دی او یعقوب علیه السلام باندې د یوسف علیه السلام خوشبویو لګېده. او دلته نسو کړوسو ته وی انی لاجد ریح یوسفا. نو که دا جنتی قمیص وی داسې به ویلیو چې انی لاجد ریح الجنه. قاضی ثناء الله صاحب پانی پتی رحمت الله تعالی علیه صاحب د تفسیری مظهری دلته لیکلی چې د یوسف علیه السلام دا بدن الہ العالمین د جنتی اشیاء د جنس نه پیدا کړی و او دا کمال د قمیص ته چې ملو دا د وجه د ټچ او د مس د بدن د یوسف علیه السلام نه ورته ملو. نو یوسف علیه السلام په خپل هم د خپل بدن ټچ شي ته د برکت عقیده ساتي او د شفا د حصول په خاطر والد صاحب ته رالیږي او لس یا یولس روریانو ته حواله کوي. قمیص یولس رونو ته حواله کو، هغې هم ته قبول کو. نو که دا عقیده ساتل د نیکانو لباس یا د هغې پاتې اثارو ته شرک وی نعوذ بالله، څنګه چې وهابیان یا پنځپیریان په قدم قدم داسې مسایلو او داسې عقایدو ته د افکارو ته د شرک نسبتونه کوي. یوسف علیه السلام ولې شرک نه پیژند؟ نعوذ بالله. دی خو عوامو ته نیمه ټوکړه آیت یاد کړی او غلط استعمالی. ابراهیم علیه السلام به ویل چې وایذا مرضت فهو یشفین، کله چې زه مریض شم الله شفا راکوي. بېشکه شفا ورکوونکی الله دی، لا شافی الا الله. الله تعالی نه علاوه شفا ورکوونکی بل څوک او بل څه نشته. مؤثر حقیقي ذات الباری دی. خو دی خو بیا تفریعات په غلط کوي که نه. وایذا مرضت فهو یشفین چې در باندې یاد کی نو بیا درته وایي چې دم پکې چا راوستی دی. تعویض ته څه ضرورت دی؟ زیارت ته ولې ځي؟ د زیارت کاڼي مالګه تبرکن ولې استعمالي؟ نو چې شفا الله ورکوي نو بیا د غیر الله دروازو ته ولې ځي؟ وسیله ولې نیسي؟ د بابا در ته ولې ورځي؟ نو آیت خو دی غلط استعمالی. مونږ ورته وایو چې دا الہ العالمین د ابراهیم علیه السلام نه حکایت کړي. او ابراهیم علیه السلام څوک دی؟ د الله پیغمبر دی. دا غزوی اسحاق علیه السلام دی. د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام دی. د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام دی. یعنی دا د ابراهیم علیه السلام کړوسی کیږي. دکه یعقوب علیه السلام نسیش د کړوسیش دکه دا وایذا مرضت فهو یشفین دغه معنی چې تبرکات د غیر الله د نیکانو نه پاتې اشیاء او آثار د برکت په نیت مې استعمالوه مشرک ګرځېږي. ځکه ابراهیم علیه السلام به ویل چې زه بیمار شم خو د تعالی شفا راکوي
نو دغه وابي کاکا ته وایي چې په 14مه صدۍ کې قرب قیامت کې دجال ته نږدې زمانه کې د دې آیت ته دا مقصد واغستو چې یاره تبرکات د بزرګانو دا استعمالوه شرک لازمیږي. ځکه ابراهیم علیه السلام به ویل چې شفا الله ورکوي نو تبرکاتو پسې مه ګرځېږه. نو که دغه معنی وي دغه مراد وي یوسف علیه السلام خو د خاندان د نبوت بچی دی د هغې د کور سړی دی. هغه د ابراهیم علیه السلام په دې قول زمو ستانه ډېر ښه خبرو. هغه بیا ولې خپل کمیس ته د برکت عقیده ساتي یولس روریانو ته ورکوي چې هغه د زمانې د نبي زامن دي. دنیا ته چې ایمان خیر او دین رسیږي نو د ایمان خیرات د انبیو د کور نه تقسیمیږي. آیا د یعقوب علیه السلام بچی العیاذ بالله په شرک پوی نشو چې دا توحید دی او کدا شرک دی او ته په 14مه صدۍ کې قرب قیامت کې تا باندې نعوذ بالله نوی شیطانی وحی راغه او ته وایې چې بس دا شرک دی د نیکانو آثارو تبرکاتو ته که چا د برکت عقیده وساتله او د شفا په نیت استعمال کدا به شرکی. د یوسف علیه السلام ولې خپل کمیس ته د برکت عقیده ساتي او د شفا په خاطر یولس روریانو ته ورکوي او هغې چې کنعان ته روړه او یعقوب علیه السلام راواغسته. فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیره. 14مه پاره ده سورت یوسف علیه السلام دی. په دغه ځای 14 جلد یا 14 جلد روح المانی وګورئ. هغه لیکلي اخذه فشمه وقبله ووضعه على عينيه كما هو الانسب بالادب وقد جرت العادة متى وجد الانسان شيئا يعتقد فيه مسح بها وجهه یا مسح به وجهه. یادونه درته ویم کې دی چې تقدیم تاخیر یا الفاظ پکې پاتې شوي خو ډېر مخکې مې کتلی د عبارت او انشاءالله امید هم ساتم چې حظ النال بالنعل به دغه الفاظ هم وي. او چې حضرت یعقوب علیه السلام دا قمیص واخسته داسې نه کوي چې دی خوش ډایرکټ د ابراهیم علیه السلام بچی نسې دی که نه باید دته خو د خدا ویلی وی که نه چې یوسف علیه السلام زما زوی دی خطا شوی دی. زما نیکه ابراهیم علیه السلام به وی چې وایذا مرضت فهو یشفین چې زه مریض شم الله شفا راکوي. نو مقصد د هغې دا و چې دا د بزرګانو بدن سره ټچ او مس اشیاو کې شفا نشته. دې ته د برکت عقیده ساتل شرک دی. زما نیکه ابراهیم علیه السلام امام الموحدین دی ابو الانبیاء دی. داغه د قول مقصد باندې یعقوب علیه السلام د هر چا نه ښه پوی و د کور خبره وه ځکه صاحب البیت ادرا بما فی البیت وی کنه مشهوره قاعده ده کنه. خو ځه که یوسف علیه السلام یا داغه د یولس روریان خطا شوی وی تیروتی وی یعقوب علیه السلام به ویلي کنه چې دا کمیس اخوا کوي بیرته کوي مانه دې کې شفا کمزي نه راغله. روح المانی وی هغه ته واخسته ښکلې که بویی یې لکه د پلار مینه د بچو سره هغو چا باندې مخفي و پټه نه ده که نه. بیا داسې بچې چې یعقوب علیه السلام ته د اول نه علم و چې رب کریم به دې ته ډېر لوی مقام ورکوي او دې به نبي ګرځېږي. ځکه خو د 12 کلنۍ کې چې یوسف علیه السلام خوب ویني نو تعبیر د یعقوب علیه السلام ورته دا دی کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلى آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل. کذالک لکه څنګه چې د دې بهترین خوب په لیدو الله ته غوره کړي او ستا د یولس رونو درمیان کې دا بهترین خوب صرف پتا ولیدو نو دغه رنګې یجتبیکا صیغه د مضارع ده. خدای تعالی به آینده کې تا مجتبا ګرځوي تا به برګزیده ګرځوي تا به منتخب کوي تا به غوره کوي ویعلمک او تا ته به علم درکوي تاویل الاحادیث د خوبونو د تعبیر ته به لوی معبر د خپل زمانې ګرځېږي. ويتم نعمته عليك او اتمام د نعمت په پتا باندې کوي تا به نبی جوړي
کما اتمها څنګه چې اتمام د دې نعمت کړو الله تعالی علی ابویک من قبل ستا پاغه پلارانو ستانه وړاندې چې زیم او اسحاق علیه السلام دی یا ابراهیم علیه السلام دی. څنګه چې الله دوی انبیا ګرځولي او تا به نبي ګرځوي. یعقوب علیه السلام دغسې بچي د دغسې بچي کمیس ورته راغی وی کو. بیا فی روایتین 40 کاله و فی روایت اخرى 80 سال فراق واقع دی. د دومره طولانی فراق نه بعد چې کمیس راځي فشمه بویه او ودعه علی عینی پسترګو ځان تکدی یاره پته ولګیده د بزرګانو د بدن سره ټچ شیز کداغي صادری او کداغي رومالی او کداغي قمیص او کداغي جبې چې لاس ته درشي پسترګو باندې کده. دا د انبیو طریقه وا. تفسیر روح المانی د لیکلی دي. او بیا وی وهو الانسب بالادب د تبرکات مبارک ډیر مناسب عمده طریقه ده چې بوی شي خکول شي او پسترګو باندې کې خودلی شي. زمونږ دستربندي چې وشو د هغې په سبا زمونږ سره ملګري مدین کې موږ سره فارغ شوي وو هغې دعوت وکړو. اول شموزو ته لاړو هلته ختم بخاري وو هغې کې مزیري وکړه بیان هم خبرې هم پکې وکړي. بیا د هغې نه پس کابل کې پروګرام و کابل ته لاړو هلته هم بیان وکړو. بیا کابل کې هم شپه وه نو دغه ځای کې یو استانه وه د سیدو شریف د خلفاو د مازونینو. هلته لاړو یو مسجد ته د 120 سالو زړه آبادي وه فقط لرګي استعمالو 60 فټ پکې شپږ تیران لګېدلي وو 60 فټ ښه جوړ موړ پکې نو مسلسل 60 فټ تیر پکې لګېدلی او یو هم نه شپږ دانې پکې لګېدلې وي. بیا دالته مازونو د سیدو بابا اولاد کې راتله هغه سره میلوش الحمدلله د ډاګې مولوي صاحب شاګرد قدری شریفه سلسله چلوله سپینګیری عالم د ډاګې مولوي صاحب د مدرسې ناظم هم پاتې شوی هلته په ناظم صاحب مشهور دی شهرت لري لکه زمونږ دا ناظم صاحب دی هم چې سپینګیری شي خلک به ده ته بیا ناظم صاحب وایي خپل نوم به یو طرف ته کېږي. بهرحال نو بیا دغه امازون صاحب سره چې موږ میلو شو نو یو الماري لګېدلې و هغې ته شیشه وه هغې کې یو بستره راځوړنده وه په هغې لیکلي و چې ردوی یعنی رضایي ترشک او بستره د سیدو بابا رحمت الله تعالی علیه. موږ ورته بیا عرض وکړو چې که دا موږ ته الماری کولو شو دا موږ لږ ښکل کړو لږ تبرکن برکت ته حاصل کړو دا به ښه نو بیا هغې اجازه وکړه الماری موږ ته کوله وکړه بیا هغه موږ ښکل کړه په سترګو م کېښوده سینې سره مو لګوله. نو دغسې یعقوب علیه السلام اخذه فشمه وقبله ووضعه على عینی کما هو الانسب بالادب. تبرکات چې درته میلو شي نو د ادب سره ډیر مناسب څه دي چې دا ښکل شي په سترګو باندې کېښودلی شي. او بیا محمود علوسی وی وقد جرت العادت عادت جاری شوی دی یعنی پخوانه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه عادت را روان دی د انبیاو د اولیاو د پاکانو مؤمنانو. متا وجد الانسان شیئا چې کله یو سړی یو شی پیدا کی یا تقید فی چې ورته د برکت عقیده ساتي نو مسح بها وجها نو پاغه مبارک شي سره خپل مخ مسح کوي. پوه شوې په خبره باندې. نو دغه عقیده د انبیاو عقیده وه د صحابو عقیده وه د ما سبق صلحو عقیده وه د ائمو اربعو د تمام مقلدینو اهل حقو د اهل سنت والجماعت عقیده ده. مخالفت ته هغه څوک کې چې د هغې د انبیاو ذواتو ته عقیده نه وي او د هغې د برکاتو نه منکر وي که هغه بیا په هر نوم یادیږي که وهابي وو که اشاعتي وو که بله بلی هغې بیا دې داسې خبرو ته او داسې امورو ته او داسې افعالو ته د شرک لقب ورکوي. نو موږ د عقیده او دا نظریه او دا فکر دا مسله موږ زیر بحث ګرځو.
نن زمانه کې به تاسې د ډېر مفتیانو نام نهادو نه اورېدلي یاره وی فلاني ځای کې وي د رسول الله مبارک زلفه ده او خلک د هغې ملاقات ته ورځي وي دی پې وي دوکانداري شروع کړې ده وي پاکستان کې د رسول الله زلفې څه کوي دا خو پیسو ته چل دی تاسې به اورېدلي د دې بعضې فاسقانو مفتیانو نه منکرین حدیثو نه چې هغې څومره بېدبیانې کوي نو مونږ وایو چې که یو ځای کې د رسول الله مبارک زلفه پرته وي د هغې زیارت ته ورتلل مستحب دي هغې باندې برکت حاصلول په شونډې مسه کول په هغې ځان برکتي ګرځول د شفا په نیت هغې استعمالول دا ټول امور جایزو کې راځي دغه رنګې چې په کم مزاراتو د بزرګانو باندې مالګې پرتې وي د بعضې مولیانو نام نهاد شیخانو مفتیانو د هغې بیانات به هم تاسې اورېدلي وی چې دی ته وی چې زیارت کې مالګه ولېږدئ وي دی وی چې هلته پې رحمت راورېږي نو وی رحمت خو جومات کې م راورېږي نو وی جومات کې کېدی که نه جومات کې وی ستا غوندې مذبذب مولیان ناست وی جومات کې ستا د وجې رحمتونه بند دي که نه تاسې جومات کې موږ ته خو سا مشکلې ممبرونو ته وخېجولې نو دلته برکت به څنګه راشي ستاسو د وجې خو جوماتونه خراب توراب شي جماعتونو کې به اتفاقی جوړې کې علما هم چپ کېنولي عوام هم ورته ودرولي هغوی ورته بیانات کوي دلته به خور رحمت راتوي شي دا بیا د دې د معتزلو غوندې هغه عقلي دلایل دي لکه نس ورسره نشته چې نس پیش کړي چې دا خو زیارت کې مالګې خو دونه منع راغلې ده نو صرف د عوام هغه عقل او ذهن چې متاثره کوي نو وي جومات کې کېده که نه نو هلته هم کېده څه خبره خو نشته خلک بېسکي که نه دا خو د دې دلیل نه دی چې جمعات کې نږدې نو زیارت کې مګدا جمعات کې کېدا زیارت کې کېدا دواړه جایز دي جمعات کې رحمت به پې ورېږي خو زیارت کې خودل که منع وې نس پیش کا مولوي صاحب نس پیش کا محرم نس پیش کا نو دلیل ورسره بیانی بس بیا سه هغه عقلي خبرې د معتزلو غوندې کوي را کوي په دې مسله کې مونږ اول د منکرینو د وهابیانو د شاعتیانو د هغې یو نظریه چې هغې د ډېر شرم د وجې نه په کتابونو کې خو نه د لیکلي او نه شي لیکلی خو بیاناتو ترجمو او درسونو کې نیغه نیغه کوي بلکې کله کله د استهزا په شکل چې یو سالک یو پیر فقیر یو اهل سنت والجماعت وګوري نو استهزاءً هغه ته وایي چې مبارک صاحب څنګه مبارک صاحب ښی دا استهزا کوي نو دی په بیاناتو کې بار بار ویلي چې غیر الله ته مبارک نشي ویلی غیر الله ته د برکت عقیده به نه ساتي دا خو شرک دی نو د دې نظریې دپاره چې دی د کم نصوصونه استدلال کوي هغه نصوص درته پیش کوم او د دې د غلط استدلال نشاندهي درته کوم چې دی د هغه نصوص دا غ نصوصو ترجمه دا غلطی کوي نو ځکه په دا غلط نظریه خپل ثابتوي اصل کې د دې خلکو د لغت او د تفاسیر او د قواعد سره څه تعلق نشته میاش کې بس سړی مولش یو میاش کې سیپن کې او ثوابه کې او پنده کې او گنج کې او تاکال کې د سنور او بازو مراکز خپلو کې دوره تفسیر یو کې او بس بیا د پښتو تفسیر مخې ته پروت حسن الکلام او بیا د هغې نه کینوي بس په غوږ لاس کېدي ورسره ټوخن ځان نه جوړ کي او تبارک الذي بيده الملک پوش مبارک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې بادشاهي ده نو ترجمې غلطې کوي اوس دومره نه پوهېږي چې تبارکه دا کم باب دی تفاعل باب دی دا ماده د برکت با را کاف دا چې دی باب کې مستعمل شي سمانه ورکي اهل لغت سمانه کړي اهل تفسیر سمانه کړي قاعده دي چې سوي نو په یو میاش یو دوره کې غسوک مولا کېږي نه کنه حضرت شاه صاحب مرحوم زموږ استاد صاحب د خدای وبخي هغه به وي یو ځان نه داسې یو عربي دغه جوړه کړې وه که نه مقوله غوندې
الدورة ما الدورة وما أدراك ما الدورة لا شعور فيها ولا غورة. الدورة ما الدورة وما أدراك ما الدورة لا شعور فيها ولا غورة. نغور خو بیا پښتو لفظ دی پکې بیا راواچولو که نه. او کله کله داسې وي شیخ صاحب مرحوم دی خدای وبخي درجات دی خدای بلین کی برکات دی الله همداسې جاري وساتي. هغه به وایي چې موږ سره یو طالب و نو موږ ورته سحر کې ویل چې کل پراټه او انډه پرته وه موږ ورته ویل چې خورا. وی هغه ویل چې نه خوړلته فإن خوړلته نو فټقټق فی السحر. نا ضمیر مرفوع متصل به پکې روړو که نه خوړلته پوه شوي. بهرحال نو دی د وهابیانو پنجپیریانو بیا دغه مثال دی چې بیا خوارانو ته عربیم نه ورځي اسماء سته مکبرم بیا نه پیژني چې عقیده خرابه شو نو بس بیا ګډې وډې وایي ښه عبارت خو د سره نشي ویلی دعوه به تر عرشه پورې رسیږي چې بس 2 منمو 3 منمو څلورم نشته دی او ما غوندې نشته دی او چې بیا عبارت شریف وګوري نو داسې ظلم ورسره کوي چې په تاریخ کې دارنګ ظلم چې عبارت سره نه کړي. بهرحال نو اول آیت چې دی غلط ترجمه کوي او د خپل نظر ته ثابتوي ځان سره ولیکي سورة مومنون پارا نمبر 18 آیت نمبر 14 اتلسم پارا سورة مومنون آیت نمبر 14 فتبارک اللہ احسن الخالقین. اهل زیغ د دې غلط ترجمه کوي پسغی د اسم مفعول سره دی وی مبارک دی غزاد چې ډیر احسن د پیدا کوونکو دی. مبارک دی غزاد چې ډیر احسن د خالقینو دی. نو دا ترجمه مشتمله د پډیرو فسادونو باندې. اول فساد پکې دا دی چې الله تعالی برکت کې محتاج ال الغیر کو ځکه مبارک په صيغه د اسم مفعول وته وي برکت د شده وته وي. نو دلته به یو بل ذات منی چې هغه مبارک وي برکت د هندي برکت ورکون کوي ناغه به برکت ورکړي وي الله ته نو دی به مبارک ګرځیدلی. دا فساد دی خو کفر دی. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. او دویم دا دی چې په دې کې تعدد د الهه او دام لازم شي. د قدیم معنی کې چې حسن د خالقینو د پیدا کوونکو دی دا ترجمه غلط ده. دې کې خالقین به معنی مصورین دی. په آل عمران شریف کې راځي کنه چې الله تعالی د عیسی علی السلام نه حکایت کی سوی انی یخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. انی یخلق انی اصور خلق بمعنی تصویر دے. احسن الخالقین احسن المصورین نو کوم د خالقین او د خالقین معنی چې پیدا کوونکو سره کوي دی دا بل فساد دی. نو کله کله چې دی رد کی چې بل چاته مبارک سے مو آیا مبارک ورته مو آیا نو استدلال د دې آیت نه کې لګ لګ را مخ کې شي مولوی سیبان ګڼ دي. نو دا آیت دی پیش کوي او ترجمه غلطه کوي. دویم نمبر آیت چې دی پیش کوي د سورۃ فرقان نور لسمه پاری غالباً 1 نمبر آیات دی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. غلط ترجمه دی کوي مبارک دی غزاد چې ګرځول دی په اسمان کې برجونه. نما درته ویل چې د تبارک معنا خپل ذکر روانه ده مونږ دې کې تحقیق کو خپل د دې خلکو مستدلات چې استدلالات نه غلط کوي د خپل نظر او فکر د پاره اول درته غ پیش کوم. تبارک الذی دا معنا چې مبارک دی غزاد دا غلطه ده سل په سلو کې غلطه ده. د باب تفاعل ترجمه باب د مفاعلی سره کوي خبره باندې پوش دا غلط ترجمه ده. دریم نمبر آیت چې کله دی سورۃ ملک
نهوشتمی سفاری اول آیت تراشی تبارک الذی تالتم غلطه کوي ترجمه تبارک الذی بیده الملک مبارک دی غزاد چې پلاس دغه کې بادشاہی ده دو خرابی تبارک معنی مبارک سره وکا دا خرابی ده فساد دی غلطه ترجمه ده او د یت ترجمه په جارحی او پلاس سره وکا دام غلطه ده آیات المتشابهات کې چې کله مونږ بحث کوو بیا به داسې چیړو انشاءالله چې قرأته تفسیره د متشابهات باب کې چې رب کریم سویل دی هغه لولا دغه تفسیر دی مونږ به د ډیر کتابونو حواله ورکو د معتبر د فقها او د اصولیینو د کتابونو د متکلمینو د کتابونو چې هغه وی چې د لفظي ترجمې نه امزان او ساتدام وکوه چې نن سبا پکې دا مشهور جماعتونه ټول را لتاړ دي ورکی مبتلا دي او څومره تفاسیر د اردو د پښتو چې وګوري چرته چې ید راغلي ترجمه په هات او یې لاس سره کړي دا خو عوام تقسیم ته کش کول او راخلی دا قبل سن دي چې دا عوام په وړاندې دی ویل چې د الله تعالی لاس شته او مخ شته او پنډې شته دا عوام ذهن پرې د مولا صاحب تو که طلاق او قسم دستا ذهن چرته زی بل اختیار استا ذهن ته د کلمې د لاس یا د پنډۍ یا د مخ یا د سترګو ذکر چې راشي ستا په خوله باندې بی اختیار استا د ذهن ته سره زی وایه اختیار دی نمی خو یا د ویلې ید وایه کنه الملل والنحل کې ذکر دی چې د امام احمد سے بچی درس کولو او درس کې دغه حدیث چې د جملې د متشابهاتو نه دی هغې تراغو چې قلب د ان قلوب بني آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن او هغه صرف پلاس سره اشاره وکړه ګوتې داسې ونیوي امام احمد صاحب ورته سخت غوسه شو وی لاس قطع که لاس ولې ګوتې ولې خوځي دا خلک به څه وایي بس اصبع راغلی اصبع وایه ما مټه کې دا حواله ورکوله نو د مټې حضرت صاحب ناستو نو ما دغه امام احمد صاحب د زوی نه حکایت کې ګوتې داسې ونیوي نو ما ته وخندل وی تیم ونیسه که نه تم ښکته ګلاس نو ما بیا ښکته کوم الخصب اگر چې ما دغه نه حکایت په طور صرف د عوامو د افهام او تفهیم دپاره ګوتې ونیوي همدغه الملل والنحل کې ذکر دی چې که چا د دې حدیث تشریح کول او ګوتې ورسره ونیوي نو وجب قلع اصابعه د ګوتو د بیخ نه کټ کول واجب دي صرف اشاره باندې متکلمین دومره زورونه ورکوي او تر پاسې راته بیا وی چې په لاس دغه کې د خدای لاسونه دي او د خدای مخ دی او د خدای سترګې دي او د خدای پنډۍ دي او خدای راکوزیږي او خدای منډه وي او خدای خاندي دا دې څه شی جوړ کړی دی خدای پاک نه هغه د یهودیانو عقیده چې د یهودیانو چې الله تعالی ته د ذهاب او د مجیء قیل هغه په دې وهابیانو کې سرایت کړی دی سل په سله کې هغه ویلو کړه موسی علیه السلام ته اذهب انت وربك فقاتلا تو ستارب دواړه لاړ شي بسو جنگيږي په دغه روح المانی خازن حاشیه د جلالین تفسیر جمل لا ټول ګورا اغه لیکلی لعل القوم كانوا مجسمه لانهم يجوزون المجيء والذهاب على الله دا يهوديان شاید مجسمو ځکه الله تعالی ته تګ را تګ دی جایز ګرځولو او بیا هم دا وی چې الله را کوزیږي او کتزي او برزي حدیث د نزول کې څومره غلطه تشریح ابن تیمیه او داغه متبعین کړي دا کوي لګي دی پکې نو دا ترجمه دی غلطه کی تبارک الذی بيده الملک چې مبارک دی غزا چې داغه پلاس کې بادشاہی ده الله د جوارحونه د جسمیت نه او د لوازم د جسمیت نه خدای تعالی منزه او مبرئ او پاک دی دغه رنګه سورته فرقان نور لسم سفارا آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا تبارک الذی دی وی مبارک دی غزاد نزل الفرقان چې نازل کړي دی د قران کریم ول عبده په خپل بنده باندې ليكون دی د پاره چې دا فرقان یا دا بنده د الله شي للعالمین ټول عالم لرا نذیرا ډرانه والا ير ورکون کې جوړ شي نو مبارک وی غزاد دی بل چاته وی څنګه مبارک وای نو څومره غلط ترجمه وک د تبارک معنی مبارک سره کول دا مباحث را روان دي دا سل پسلو کې غلطه ده سل پسلو کې دا فساد دی
پنځم آیات چې دی استدلال ته غلط کوي د سورې فرقان نور لسمه پارا آیت نمبر لسم دی تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا مبارک دی غزاد چې کد د دې را دو شي تا ته ډېر غوړه څه درکې او به ګرځي تا ته ډېر غوړه نو دې ځکه دی غلط ترجمه کوي او کړي دي د اولیاء سره دشمنی دی کې خو مبارکان شته نه ورته څوک مبارک وای نو دی خو د اولیاء سره دی دشمنی کوي او هغه یو ولی الله شهرت مندلی په مبارک باندې چې دا مبارک سیب دی نو بس دی بیا د عوامو ذهن چې راګرځي دا ولی الله مخالف جوړي نو د آیتونو غلط ترجمه ورته وکړي نو بیا خو دې طرف ته رجال شته کنه رجال خو بیا صفائی کوي کنه قحط الرجال دی خدا سے خونه د چې ګنې بالکل معدوم دی رجال نه خال خوشته کنه هغه خو بیا صفایا نه کوي اپریشن کوي ناغي ورته بیا وی چې خدای دې پستر ګډون کدا تبارک دی دا تفاعل باب دی دا ماده او پیجنا چې د دې ماده په دې باب کې مستعمل شي معنی تقدسات تنزهات عظمات اعلی دغه معنی غانې راځي دا د مبارک معنی چې تکي د دې د کم کړي ده بل د سورۃ رحمان او وشتمه پاری آیت نمبر 8 دی غلط استدلال او غلط ترجمه تکي تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام مبارک دی نوم دربستا چې خاوند جلال او اکرام دی نو دا غزی کیم دی ترجمه غلطه کوي د تبارک او بل آیات د سورۃ اعراف سلور 50 دی بل آیات د سورۃ غافر سلور شپیتم دی بل آیات د سورۃ زخرف 50 دی اعراف 54 غافر 64 زخرف 85 او دین علاوه دی یو حدیث هم پیش کړي چې داغه تخریج ګڼ کتب الحدیث کړي صحیح مسلم اول جلد 299 کې ذکر دی مسلم شریف اول جلد 299 صحیح ابن خزیمه ذکر کړي اول جلد 213 صفحه مجموع زوائد ذکر کړي اتم جلد 253 صفحه سنن کبرا د بیهقی ذکر کړي دویم جلد 15 صفحه سنن د نسائی ذکر کړي دویم جلد 112 صفحه ابن ماجه ذکر کړي اول جلد 215 صفحه سنن د ابي داود ذکر کړي اول جلد 119 صفحه مشکات اتیم صفحه کې ذکر دی نصب الرایا مع الحاشیه دویم جلد 320 صفحه کې ذکر دی مرقات شرح د مشکات دویم جلد 228 کې ذکر دی مغنی د ابن قدامه اول جلد 1513 صفحه کې ذکر کړی دی داری قطنی اول جلد 114 کې ذکر کړی ترمذی اول جلد 13 کې ذکر کړی آثار سنن 93 کې ذکر کړی سعایا دویم جلد 160 کې دا حدیث ذکر دی زموږ د احناف دلیل هم دی مالکیان مانځ کې د ثنا قیل نه دي شوافی و انی وجهت وجه للذی دا وایا امون وای سبحانك اللهم وبحمدك دا ثنا وایا نو دغه حوالی دی او دا حدیث دی وهابیان د دین غلط استدلال کوي ترجمه غلطه کوي نو بیا خپل باطل فاسد کاسد رقیق نظر او فکر په ثابتای باقی کی راضی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاه مبارک ہو چې کلم د افتتاح د منزبا کولا قال ویل به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ندی وی مبارک دی نوم ستا بیا وی چې مبارک د الله نوم دی نو بزرګو نبی ته مبارک دانه شویل یعنی دا دسی نظر د دې دی کتابونو کې د شرم نه دی لیکلې غو ترجمو کې ما په خپل د عبدالسلام او نور شیخانو د دین اوریدلې دي وی دی غیر الله ته مبارک وي مبارک سے وته وي بیا وراتو شو ردونه به وک پوش
نو اوس به موږ راشو محاسبې ته او تحقیق ته په دې لفظ کې. لفظ د برکت د دې ماده څه ده؟ نو د لفظ د برکت ماده ده با را کاف. با را کاف. قرآن کریم کې د دې مادې نه 9 الفاظ ذکر شوي او جوړ شوي دي. د دې مادې نه قرآن عظیم الشان کې 9 الفاظ 9 کلمات مرکب شوي او مذکور شوي دي. اول نمبر د دغه مادې د با را کاف نه برکاتین جوړ دی. برکاتین پوه شئ؟ قرآن کریم کې شته، موږ حواله د هغې ورکو چې څو ځایه مکرر دی. دویم کلمت برکاته جوړ دی. برکاته. دریم بارکا. څلورم بارکنا. پنځم بورکا. شپږم مبارکن. اوم مبارکن. اول مرفوع دویم منصوب. اتم مبارکتن. او نهم تبارکا چې د دې ترجمه غلطی کوي. دغه کلمه د بارا کاف د مادینا دا 9 الفاظ مرکب دي او قران کریم ذکر کړي دي. اول لفظ تراشه برکاتین ته دا جمع د برکتون ده. د برکت معنی څه ده؟ غیاث اللغات صفحه نمبر 2 کې داسې وایي برکت بفتح اول وثانی و ثالث. فتح د با، فتح د را، فتح د کاف. برکت د دریو واړو حروف په فتحی سره بمانه بالیدن و افزون شدن، په معنی د زیاتېدلو او د ډېرېدلو. بمانه بالیدن و افزون شدن، زیاتېدل او ډېرېدل. او بیا وی غیاث اللغات والا وگاهی بسکون ثانی نیز آیت، او کله کله په سکون د دغه دویم سره هم راغلی برکت هم ویلی شي. برکت، برکت او برکت دم ویلی شي. دغه رنګي لغات کشوری اول جل صفحه 440. لغات کشوری اول جل صفحه 440 وای چې برکت بمعنی زیادتی و نیکبختی. برکت بمعنی زیادتی و نیکبختی. همدا شان تفسیر معلم التنزیل چې مشهور دی په تفسیر د بغوی سره دویم جل صفحه 115. تفسیر معلم التنزیل دویم جل صفحه 115 هغې کې راځي البرکتو هی النماء و زیاده. برکت ډیریدو زیاتیدو ته ویلی شي. النماء و زیاده. همدا شان صحاح اول جل شلم صفحه. صحاح اول جل شلم صفحه البرکتو النماء و زیاده. البرکتو النماء و زیاده. عمدہ حوالہ البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر د داجوی 34 صفحہ. بصائر صفحہ 4 د حمداللہ مولی سے. نو اول لفظ د برکاتین دی او دا په سورۃ اعراف 4 کې راغله. 4 سورة اعراف ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. او کچرتوی کلو والا یا اهل مکہ چې ایمان راوړې وي تقوی کړې وي لفتحنا عليهم بركات من السماء، نو ضرور با کلو کړې وي مونږ په دې باندې
برکات من السما دروازې د برکتونو یا برکتونو د اسمان او د ځمکې. همدا شان په سورۃ هود 48 کې راغلی دی دا لفظ د برکاتین. قیل و فرمایلی شو د طرف د الله حضرت نوح علیہ السلام تا یا نوح احبط بسلام منا و برکات علیک وعلى ممن معك. اے نوح علیہ السلام را کوشا د کشتین په سلام و برکت سره د طرف زمون نه پتا باندې او په غډل باندې چې تا سره دي چې هغه اتیا کسان دي یا څوک زیات یا کم خي. دینه معلومه شو چې نوح علیہ السلام او دغه اصحاب د مبارکانو که څوک وي چې د الله نه علاوه بل چاته د برکت عقیده نشي ساتلی د قرآن دی آیت سره تصادم لازم شي. نوح علیہ السلام او دغه ملګرو ته د برکت عقیده ساتي ځکه الله ورته وی چې یا نوح احبط بسلام منا و برکات علیک کوشا په سلامتیا سره او په برکتونو سره زمونږ د طرف نه مونږ ته باندې برکتونه ستا په اصحاب یې ښودلي دي. نو چې الله په چا برکت کی دي هغه مبارکي هغه ته به د برکت عقیده ساتي. پاتې شو دا خبره چې غیر الله نه د برکت تمه شرک دی یا غیر الله ته د برکت نسبت شرک دی. نصوصو کې ورش چې دا دواړه خبرې غلطي دي. نه خو غیر الله نه د برکت تمه شرک دی او نه غیر الله ته د برکت نسبت شرک دی. دلیل په موږ د بخاری او د مسلم صحیح احادیث پیش کوو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې د ام سلیم بی بی کور تراغه او بیا خولش او هغه شیشه وړه قاروره او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په هغه کې عرق او خوله خوشبوئی جمع کوي او هغه مبارک را پاسې دو په حالت د یره کې او بیا دې ته وی چې ما تصنعینا یا ام سلیم ام سلیم بی بی داسک اور توي نرجو برکته لسبياننا یا رسول الله نرجو تملرو امید ساتو د برکت د دې د پاله د خپل ماشومانو. چا درته ویل چې د غیر الله نه د برکت تم شرک دی. که شرک وی پکار دی چې محبوب ورته ویلې وی چې اشرکتی یا ام سلیم شرک دی وکړو ام سلیم بیبي مشرک او بدعتیش دا غي په ځای ورته مبارک سوی اسوبتی یا ام سلیم حق ته رسیدلی په داسې عقیده ساتلو کې چې د برکت تمي امیدونه مان ساتي زما خولي ته ساتي حق ته رسیدلی. یاره چې وقیدی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حق عقیده وای څوک برا پاسي هغه به وایي چې دا شرکی عقیده ده. دا ډېر لوی رذیل ني دغه رنګ بخاری شریف کې واقعه ده ورکیدو د عقد او د حار د عائشې بیبي چې مستعار کړي او د اسماء بیبي نه رضی الله عنها په سفر کې چې تهار رک شو. بیا خلک راغ صدیق اکبر صاحب ته وی چې دا د عائشې بیبي هار کورک نه وي مونږ دې ځکه سکول چې دشته د بیابان دی ګټو بنیشت او هغه وی چې والد صاحب صدیق اکبر صاحب را پسې راغ او په دغه وخت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سر شریف زما په غیږ کې پروت او دو او د داګوته دارنګ سپک کې وزې په دې تشو کې په وهلم اما توی چې حبست رسول الله والناس خلق و نبی له سلام دې بن کړی دي تا نه ولې حرج ليس معهم ما وليس على ما ندل توبشت و ندی سر وبشت دا بس کی او دا وی ډیره خوګیده مخ د نبی له سلام سر زماغه کې پروتو د आवाज نو د حرکت نغې منه کړو ما او دغه ټیم کې الله په نبی له سلام آیت نازل ک فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا کوبم پیدا نکی او د منځ وخت روان یو تاسو یریږي چې سبق نو عائشه بیبي رضی الله عنها ولې ملامت کوي قصد کوي د پاکي خوري اغه ته دو گزاره ورکی دوربل الوجه او دوربل الیدین مع المرفقین بس دا پاکي کړه. نو سید ابن حزیر سے د دې آیت د نزول لپس خاندان د صدیق اکبر صاحب ته د برکت نسبت کړي ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر
دا ستاسو اول برکت نه دی ای د ابوبکر خاندانه، ستاسو بلا برکتونه دی امت ته رسېدلي دي. سمه ناره ولګوئ یا نو د برکت نسبت غیر الله ته دام شرک نه دی، د برکت تمه د غیر الله نه دام شرک نه ده. غیر الله ته مبارک ویل دام شرک نه دی. د هغه د بدن سره ټچ کمیس یا د هغې نه پاتې اثارو نه برکت حاصلول، د شفا په نیت د هغې استعمالول دام شرک نه دی. دا هره خبره موږ د قرآن د حدیث نه ثابتو. دا خو دې هسې خلک دوکه کړي چې بس موږ سره قرآن دی او حدیث دی او دوی د سړو خبرو د مولیانو خبرو هغه دوکه کړي دي، هغه پیش کوي او د هغې نه قید ثابت کړي. تاسو ورته وی د اتي په غوږ کې دی میدان تراشي بیا به دود کا دود پانی کا پانی شي.